السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورور دا تپوس کړی دی چې سنت مؤکده او سنت غیر مؤکده باندې پوهه کا چې دا څه ته ویل کیږي او د سنت مؤکده او د سنت غیر مؤکده مابین کې فرق څه دی او په 24 غنټو کې یعنی شواروز کې په دې 15 منځونو کې په دې کې سنت مؤکده څو رکعات دي او سنت غیر مؤکده د څو رکعات دي. نو جواب دا دی چې سنت مؤکده دا هغه سنت مستویل کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دی باندې همیشواله کړی بغیر د عذر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نه پرېخي. ها که عذر ورته راغلی نو بیا پرېخي دي. دا سنت مؤکده دي. او سنت غیر مؤکده دا هغه سنت مونږ دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله کله کړی دی خو کله کله بغیر د عذر نه هم پرېخي. سو عذر به ورته نو او دا به پرې خو ده. نو دا ردی تعریفونه شو. بل خبره چې ردیو مابین کې فرق څه دی نو سنت مؤکده ادا کول دا لازم دي او بغیر د عذر نه د دې پرې خودلو والا ګناګار دی. دا به ګناګاری کې چې څوک په دې په پرې خودو باندې همیشواله کوي. کله کله پرې خودو نو ګناګار نه دی خو کله د همیشواله په دې پرې خودو باندې وک نو دا به سره ګناګاری بغیر د عذر بدا پرې دینه. او سنت غیر مؤکده د دې په کولو کې ډیر زیات ثواب دی خو که ادا دې نکړه و دې نکړه نو د دې ادا نه ادا کون کې هغه ګناګار نه دی بلکې دا چې کوم دنو دغه انسان چې وکړه ثواب ورته ملاوي کوي نکړه نو ګناګار نه دی. درېمه خبرې لرازو چې سنت مؤکده سودی او سنت غیر مؤکده سودی. نو سنت مؤکده دا 12 رکعات دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلم د دې پابندي کړل او تاکید د دې فرمایله دي او نبی رسول الله والسلام د دې پابندي کړل په خپل کلیم دی او تاکید هم فرمایله دي. هغه 12 رکعات د مشکات شریف حدیث 1159 کې هغه بیان شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای 2 رکعات د سحر د فرضونو مخ کې او دا بیا په دې نورو سنت مؤکدو کې بیا دا لک ډیر فضیلت لري او د دې نورو نه په ډیر تاکید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر دې پورې چې په سفر کې د نبی علیہ السلام ندی پریخي او امت هم دا ترغیب ورکړل چې په سفر کې هم پرې دی. تر دې پورې میدان جنگ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث مبارک دی چې کتا سو باندې دومره سختي چې اسونه هغه تاسو په عمل کوي اسونه په تاسو باندې د پاسه راخیږي خود دغه ټیم کې تاسو دا د سحر سنت مپرې دی. د دې بیا ډیر تاکید راغلی دی. نو دا 2 رکعات د سحر د فرضونو مخ کې شو. بیا 4 رکعات د ماسپخین د مانځنه مخ کې ماسپخین د فرض منځ مخ کې 4 رکعات او بیا 2 رکعات د ماسپخین د فرض منځ نورستو او بیا 2 رکعات د ماخام د مانځنه ورستو او 2 رکعات د ماسختن د مانځنه ورستو او د دې سره سره د جمعې په ورځ باندې د جمعې په ورځ باندې د جمعې د مانځنه ورستو 4 رکعات د جمعې د مانځن وروسته 4 رکعات دا سنت مؤکده دي. نو لہذا دا چې چا وکړل او د دې باره کې دغه حدیث کې بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چې چا دا 12 رکعات وکړه نو بن الله له بیتا فی الجنه الله رب العالمین بر دغه انسان د پاره په جنت کې یو کور چې کوم دنو غساس کی. نو دغه رکعاتونه چې ما ویل تاسو ته د سنت مؤکده دي. او سنت غیر مؤکده نو سنت غیر مؤکده لکه د اشراق مونږ شو دغه شند کې د څاخ مونږ شو د اشراق 2 رکعات د څاخ 4 رکعات د مازیګر د مانځنه مخ کې 4 رکعات لکه دې ډیر زیات فضیلت راغلي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای الله دې د دنیا او د آخرت خیرونه غچاله ورکی چې د مازیګر د مانځنه مخ کې 4 رکعات نفل کین. دا هغه سنت زوائد هم دي ته ویل کی سنت غیر مؤکده مرته ویل کی د نوافل په درجه کې ده. او بل د ماسختن د مانځنه د ماستن د مانځنه مخ کې 4 رکعات د سنت غیر مؤکد دي. دا شان د ماسختن د مانځه د نورو د فرض مون نورستو چې کم 2 رکعات سنت مؤکد دي دا غي نورستو 2 رکعات غیر مؤکد د غیر مؤکد دي 2 رکعات کوله. دغه شان د ماخام د مانځنه ورستو 6 رکعات چاغي ته وابینم ویل کی. دغه شان تحیت المسجد
جمعه تراغلی نو 2 رکعات کول تحیت المسجد دام سنت غیر مؤکد دي دغه شان تحیت الوضو چې او دس دی وکنو په ټیم کې 2 رکعات کول او دغه شان د ماخام د مانځنه مخ کې 2 رکعات کول د ماخام د فرض مانځنه مخ کې چې کله اذان ویل شي کنه اذان ویل شي نو داغینه ورستو د فرض مانځنه مخ کې په دې منځ کې 2 رکعات کول بخاری شریف کې حدیث ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې ځله ویل دي صلوا قبل صلاة المغرب صلوا قبل صلاة المغرب صلوا قبل صلاة المغرب درې ځله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی د ماخام د فرض مانځنه مخ کې 2 رکعات کوي خو به په څلورم ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی من یشاء د چا خوښ شي د چا خوښ شي ودی کی دینه پته ولګی چې مؤکد نه دی لازمی نه دی خو لیکن سنت غیر مؤکد دی او دغه شاند کې پرې دی خو د چې کوم نه ګناګاری کینا کو دې کړه نو ثواب درته ملاوي دغه شان نورم داسې غیر مؤکد چې کوم نه غډیر دی دغه یو څو خبرې وي ان شاء الله تعالی چې پوي شي وي الله تبارک وتعالى دی موږ په دین باندې سمجھ او پوهه نصیب کی واخر الدعوانا الحمدلله رب العالمین.